أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العظيم. سورة العلق شپږم نمبر آیات. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. دے آیات مبارک کے دا ابو جہل دا گستاخے ذکر کی گی. خبر خو خاص د په حق کې نازل شوی دا خو حکم عام دی. نو په عام انسانانو کې یو کمزوری ده او هغه کمزوری دا ده چې کله یو انسان د نورو خلکو ځان محتاج ګڼي نو دی په سیده لار باندې روان وي، دې سم وي. چې ځان محتاج ګڼي نو ډېر په ادب وي، او چې کله د دا ګمان راغی چې زه د چا محتاج نیم، زما چاته حاجت دی، دې ځان بې نیاز او بې پروا وګڼي نو د ده په دې نفس کې سرکشي را پیدا شي، ظلم پکې را پیدا شي. عموماً مالدار خلق، صاحب اقتدار خلق، گنو بچو والا خلق، د ډیرو نوکرانو نیک دی خلقو کې دا سرکشي اکثر ښکاره کیږي. وی ما سره مال ډیر دی، ما سره افراد ډیر دي، لښکر را سره دی. نو دغه حال د ابو جهلو چې دی په مکه مکرمه کې په خوشحاله عیش پرستو خلکو کې د قام قبیله د نور خپلوانو عامو خلکو د عزت کو، د خبره منله. نو دی وایي چې زه خو چاته محتاج نیم او دا ټول خلک ما ته محتاج دي. نو دی په دې خپل لیونتوب کې راغلی دی او د سید الانبیاء او اشرف المخلوقات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان کې گستاخی کړی را. د پیغمبر علیہ السلام پشان کې چې څوک گستاخی کوي دنیا کې هم خدای سزا ورکوي، آخرت کې هم سزا ورکوي. نو ابو جهل ځان لوی ګڼلی دی، ځان محتاج نه دی ګڼلی. نو د په حق کې دا آیات نازل شو. کلا هرگز داسې نه ده پکار، لویو سرکشي نه ده پکار
حق دا خبره ان الانسان لیطغى کہ بے شک انسان لیطغى سرکشی کئی ار رآه استغنا کہ کل دے زان مستغنی اگنی زان دا خلقنا بے پروا او غیر محتاج اگنی بے نیاز اگنی زان محتاج نگنی ان الى ربک الرجعى بے شک استا پروردگار طرف تا الرجعى واپس کیرلی رجوع کولی اللہ تا رجوع کی گی با دا مرگ نہ پس تمام مخلوق اللہ تا مخامخ کی گی اور دا نیک یا دا بد عمل حساب کتاب بکی گی نو دا وقت کے بعد دا سرکشے انجام پخپل سترگو دے اوینی اور ممکن دا چھ پدے آیات کے پدے جملہ کے دیو مغرور انسان دا غرور علاج ہم کی گی کہ انسان تزان ولی بے نیاز گنے تو ولی زان غیر محتاج گنے تو خود مختار میں پا ہر وقت کے پا ہر حالت کے خام خاطق پل رب تا محتاج یہ او کتوے چھ انسانانو تا محتاج نیم نو دیکھم غلطے گی انسانانو تا محتاج یہ وہ دے انسانانو تا ولی محتاجی وی دا زکا کہ انسان بل انسان نوینی نو دا جن دیر گران دے انسان با پا معاشرے کی دا نور انسانانو سرا یوزے وقت رہی دے انسان تا مدنی تبع وی دا تا مزاج دارے چی دا دے نور انسانانو سرا با دے خوشحالی او چی چرتا یواز انسانی و دا دنیا طول نعمتنا موجودی خو بل انسان نینو دے و پخپل جن تنشی دے بل انسان تا محتاج دے او کا نور انسانان شتا خود دلک کار نکی نو یواز دا تا تمام ضروریات دے پخپل نشی پورا کولے کدے دے خپل خوراک تخیالو کی نو دا یو نوڑے چے انسان خوری دا جوڑا کرے دا نوڑے دے جوڑو لیشی پدے کے زرگن انسانان کار کئی پدے کے حیوانات کار کئی محنت مشقت پا کی تیرے گی مدہ پا کی تیری گی عمر پا کی تیری گی علی دا نوڑے جوڑے گی دا اسمان تیار خورا پروتے نا دا بچا کر لی سمر زمیدارو پدے کے کار کرے لے سونا مزدورانو پا کے کار کرے لے او بخور شوی لے یوی شوی دا تخمونا چولی شوی لی بیا دا غی علاج دا پارا سرے اچولی شوی لی داروگان اچولی شوی لی نو فصل تیار شوی لی لکن انسانانو پا کے کار کرے لے نو دا طول ستا سا غلامان خو نہیں کتا لکار کئی کتا طول انسانانو لتا تنخواہ ورکین ام بس تومال شنیشی ورکولے دا لیو انسان دا وس کار نلے نو دا تمام ضروریات تالا اللہ پورا کئی اللہ پاک پخپل حکمت باندے دا ارچا پزڑکی یو خبر آچولے دا زمیدار تے زمیدارے شوق پزڑکی آچولے کہ دا آگا شوق نو موت آگا مجبورو لیشو چلے غنمو کرا منگلے غنمو ڈوڑے پکاری زقبل کار کا اوڑا کرا مینا خواقل خدای پزڑکی دا زمیدارے شوق ورواچو دا چا پزڑکی اللہ دا ترکانے شوق ورواچو دا چا پزڑکی دا لوارے شوق ورواچو دا چا پزڑکی دا گلکارے شوق ورواچو او چالے پزڑکی دا مزدورے شوق ورواچو چاہتے دا تجارت شوق ورواچو نو دا یو نظام اللہ پاک پدے جوڑ کر چہ ہر بندت پزڑکے دا یو خاص کار شوق ور اچولے لے نو نظام پہ اللہ روان کرے لے کدا نظام اللہ نہ روانو او تا سر دیر دولت پہ کوئی لوار تا الہ شکار کوئی نہیں مزگار زما پیسو تا جت نشتا ما سرم پیسے اشتا نکم دا لوار کار دلا چاڑا بڑے پکاری نہیں جوڑی دلا
تب سبزی پس کٹ کے میوے و پس کٹ کے غاقونه بل خراب شي پچکونه نه شي کولی نګور دې کې تری لوار ته محتاج شولې ته جامې غواړي دې جامو کې زمیدار مالوچ کړلې دي هغه په کې څومره مهنت کړي بیا دا غي نه رسته په کې نور مهنت کش هغه وسونه کار کړي دا غي نه پس بیا دارونه او کپڑا جوړ شي ته غوندي کله خلکو دا کار نه کوي نو بس له کول عورت بخکارو پټې دی بنشو بس به پټو نو هر انسان محتاج دی الله ته هم او بندیانو ته هم الله پاک محتاج کړی دی هر بندا په هر وخت کې هر چیز کې دی محتاج دی نو دې رضان مستغنی نه غني کلا ان الانسان لیطغى دا سے پکار نہ دا بے شک انسان سرکشی کئی الرآہ استغنا چکل دے زان مستغنی اوگنی زان بے پرواہ او بے نیاز اوگنی ان الى ربک الرجعا بے شک استا پروردگار طرف تا الرجعا واپس کی دلی نو حساب کتاب بکیگی نقبل انجام نہ بخبر شی کہ سرکشی لکول سا انجام شو ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى دے دینا تر اخر صورت پورے یا واقعی طرف تا اشارہ دا پیغمبر علیہ السلام تا چی اللہ پاک دا مانزو حکم ورکر پیغمبر علیہ السلام منز کول شروع کرل نو ابو جہل چی پیغمبر علیہ السلام پا مانزو اولی دنو ستغس پورے ویلو تمکی ورکا وی آئندہ که میں پمانزه اولی دی نو تو پسیجده پروتے و دوباره پسٹ والاری مخفا بدر ابلا پسٹ کدما نعوذ باللہ من ذالک نو دیر ستغس پورے ویلو پسٹ بدی خپیک دما نا اللہ وی چی ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلا آیا تا قتل نری اغی کستا ینہا چی من کول کئی عبدن یو بندلرا من کول کی سوک دے ابو جہل سوک من کئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلا چی کل دے منز کئی علم یعلم بان اللہ یرا آیا دی گورینا بأن اللہ یرا چی اللہ گوری کتا من کول کے نتا اللہ وینی نا ابو جہل تا اشارہ را چی ابو جہل تا پوئے گی نا چی اللہ لیدل کئی نو کتا پیغمبر علیہ السلام دا منزل من کے نو تام وینی او دا پیغمبر علیہ السلام پا عبادت کی مشغول دی نو اغم وینی ناغلہ با دا منزل سواب ورکی و طالب با من کول سزا در کئی ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى آیا تا قتل ندی اغی کستا ینہا چی منکی عبدا یو بندا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى پکم وقت چی غمونز کئی ارأيت ان کان علی الہدا آیا تا قتل ندی یا خبر را کماتا ان کان علی الہدا کچری بھی دغا بندہ پا ہدایت باندے پیغمبر علیہ السلام پہ ہدایت تے او امر بالتقوی یا امر دا تقوی دا پریزگارے کئی نو دا کار دا نیکے دی ارائیت ان کذب و تولا خبر را کماتا آیا گورنتو ان کذب و تولا کدا کافر بند تکذیب کئی حق تا دروغ وی و تولا او مخ اڑی نو دا دوارا یو تابدار دا اللہ او بل نافرمان دا اللہ علم یعلم بأن اللہ یرا آیا دی پوئی گنا بأن اللہ یرا کہ بے شک اللہ پاک لیدل کئی دی پوئی گنا کہ اللہ گوری نو ستا گوری اچھا ستا گوری آغا شیدل تا ذکر نرے دے نا ذکر کولو کہ عموم طرف تا اشارہ را
چې دا یو بنده مونځ کوي بزرگ دی او دا بل بدبخته منې کول کوي نو دې دواړو ته الله ګوري اوس د دواړو حشر الله ته معلوم دی نیک له به اجر او ثواب ورکوي بد له به سزا ورکوي کلا هرگز داسې نه ده پکار دې منې کوونکي ته وایي ستا دا منې کول تاله پکار نه دي لئن لم ینتهی کچرې دې منع نه شو د نیکۍ د کار منع کولو نه دې منع نه شو لنصفعا بالناصیه خامخا به راکاږو موږ دې د سټوکي د ویښتو نه د سټوکي د دې ویښتو نه الله وایي راکاږم دی لنصفعا بالناصیه په سختۍ سره به راکاږو موږ د ناسیه د سټوکي د ویښته د چا د سټوکي ویښته چې ستا په لاس کې راغلل نو دغه انسان ستا په قابو کې راغلی دی ته نه ځان نشي خلاصولی نو د ابو جهل د سټوکي ویښته د الله په قدرت کې دي دی د الله نه ځان خلاصولی نشي وی سورت رحمان چې کله نازل شو نی پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې قریش تبا د دې تلاوت څوک وکي د قریش د لوی سرداران دي دې ته به دا تلاوت څوک کوي د سورۃ الرحمن نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پاسه ده وې سبا وکم پیغمبر علیہ السلام اجازه تو نه کړ وی دا ځکه چې د عبد الله ابن مسعود په وجود باندې داسې ډېر کم قدم مندرو ټپ ټیپو کمزورې ورکوټې وجود یو نو درې ځله پیغمبر علیه السلام فرمایل چې د قریشو د سردارانو ته به دا صورت څوک وورئ او درې ځله عبدالله ابن مسعود پاسېد بل څوک پانسېدل نو آخر کې پیغمبر علیه السلام اجازت وکړه چې زه ورشه نو د قریشو د لوی لوی سرداران د کعبې نه چاپېره ناستو نو عبدالله ابن مسعود ورغی او تلاوت یې شروع کړه سورت رحمان یې ووی وی ابو جهل را پاسېده او په مخ یې ته داسې څپېړه وویسته چې د ده غوږ اوشلېده په څپېړه غوږ یې اوشلېده زخمی شو نو دی واپس راغی سترګو نه یې اوښکې روانې ژړلې پیغمبر علیه السلام ته یې وژړل چې ابو جهل په مخ داسې څپېړه راکړه چې غوږ مې زخمی شوی دی وی جبرائیل علیه السلام راغی خو خندلې وی پیغمبر علیه السلام ورته چې جبریل ولې خاندې جبریل علیه السلام وی ډېر زر دی چې ته به پوه شې چې زه ولې خاندم دغه وخت یې الو نه وی وایي پوه به شې چې زه ولې خاندم نو چې کله د بدر میدان ګرم شو او بیا دا جنگ قلار شو نو پیغمبر علیه السلام وی چې د ابو جهل حال براله څوک راوړي دا په څه حال کې دی همدا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دې پاسې د وې زبا حال راوړم عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ لاړ دې په قداسه مندرو چې لوړ سړی با ناستو دې بو سره ودرېدلو اوبه ته پټې لوړ ښکارې دغه ناس سړی به ته لوړ ښکارې دی و مندرې ښکارېده نو د سره توره وه نو داسې اوږې ته یې اچولې وه لکه ماشوم له چې ټوپک ورکړي غاړې ته یې واچي نو ټوپک شپېلی او پسې په ځمکه راخېږي نو داسې چې د دې اوږې ته دا توره اچولې نه او پسې په ځمکه راخېږي شو ځکه توره اوږده وه ا دې ورکوټ نو چې دی ابو جهل پسې میدان کې وګرځېده نو داسې پروت و زخمی حالت کې پروت و نو عبدالله ابن مسعود ورغی او د ابو جهل پسینه د پاسه سور شو پسینه ورته کېناسته نو ابو جهل دا سترګې داسې پټې شوې نو ویې غړولې ورته یې ګټه چا وکړه دغه وخت کې عبدالله ابن مسعود پورې خندا کوي ګډبا شپونکیا ګټه چا وکړله
وی ګټه الله او د الله رسول وکړله. بیا ورته ډېر ګران ځای ته راختلې، دې ځای ته راختل څه اسان کار خو نو، یعنې زما په سینه ناست دی نو ډېر ګران ځای ته راختلې، دې ځای ته راختل څه اسان کار خو نو، اوچت ځای ته راختلې. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وایي الاسلام یعلو ولا یعلى علیه، اسلام چې دی نو دی به پورته وي او بل څوک به په دې پورته کېږي نه، یعنې پتا چې زه ناست یم، پتا اسلام غالب دی دې وخت کې، ته کفر اعلان دی او زه اسلام یم زه راباندې باندې. نو بیا وی سره راغلی، وی سر درنه پرې کومه، وی ښه زما سر چې پرې کې نو د نورو سردارانو غټ غټ سرونه به پراتي، نو زما دا سر چې کټ کې نو داسې دي اوږو سره یې کټ کا، اوږې م ورسره کټ کا چې یو پټې نورو کې دی غټ ښکاري چې دا د غټ سردار سر دی. نو هغه پې خپله توره کېښوده، عبدالله ابن مسعود توره داسې پڅه غوندې وه، نو کار یې نه کو. نو دا ابو جهل خپله توره پرته وه، هغه یې راواغېسته او په هغې کې نو دا سر کټ کړ. نو چې دا سر یې راوچتو نو درونو، عبدالله ابن مسعود داسې کمزور نو دا سر درونو راوچتولی نه شو، نو دا غوږ یې ولوشله او پړ یې پکې واچو ځان پسې راښکه، غوږ یې ولوشله او په هغې کې پړ یې ورکړ او ځان پسې راښکه، اوچتولی نه شو. پیغمبر علیہ السلام ته راوړی دقه وخت کې جبرائیل علیہ السلام راغی او خاندي. نو بیا پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې پیغمبر علیہ السلام بیا ورته څنګه خاندې؟ وی تا ته ما ویلي وو مخکې که نه چې زر دی چې ته به پوه شو چې زه ولې خاندم، نن رالم د هغې خندا وجه ته وایم چې عبدالله ابن مسعود نه ده پړق وویسته نو ده له یې غوږ شلولی و، عبدالله ابن مسعود له یې غوږ شلولی و، نو د غوږ په غوږدل کې وله غوږ وشله او پړ یې پکې ورته اچولی و. نو د غوږ بدل خو په غوږ برابر شو خو سر پکې زیاتي راغی. نو دا سر نه راښکې شو، هغه سټوکې چې د غرور د وجې به اوچتو، هر وخت به یې پې خوشبو لګوله، هر وخت به یې ګمنځه و، هغه د غرور سر اوس په ځمکه راښکې شو. لنصفعا بالناسیه، الله وایي موږ به یې راکاږو د ناسیې نه. ناسیه د سټوکي ویښته، نو یا په لاس کې نیول یا داسې په دې ځمکه راښکل، نو دی ذلیل شو، خوار او ذلیل. کلا لئن لم ینتهی، هرگز داسې نه ده پکار، لئن لم ینتهی کچر دی منې نه شو، د دې خپل کفر او سرکشۍ او د غرور نه منې نه شو. لنصفعا بالناسیه، نظر دی چې من به راکاږو، خامخا به موږ راکاږو دله بالناسیتې د سټوکي د ویښتو نه، ناسیتن کاذبتن خاطئه، هغه سټوکې کاذبتن چې دروغجن دی، خاطئتن ګناهګار دی، د دروغ او د ګناه نه ډک سر دا به راښکي شي. فلیدعو نادیه سندعو الزبانیه. ابو جهل پیغمبر علیہ السلام ته وی چې ته ما پیژنې نه، ما سره دومره دومره لښکرې دي، او که زما خبره نه منې نو دا ګیر چاپېره میدان به درته د لښکر نه ډک کړمه، تش سرونه کپری کپری وی، دومره خلک را سره شته. نو الله وایي زه دې د خپل مجلس والا راغواړي او زه به هم زبانیه فرشتې راغواړم. فلیدعو نادیه، پس دې د را اغواړي خپل هم مجلس، سندعو الزبانیه، زر دې چې موږ به را اغواړو الزبانیته فرشتې، زبانیه فرشتې، پیاده لښکر د فرشتو. ابو جهل بې ادبي وکړه، یو ځل پیغمبر علیه السلام مونځ کو، نو دی ورپسې ور روان شو چې په سټ ولخ پکدم، خو چې داسې ور روان شو نو په شا شا را واپس شو او د خپل مخ نه بچاوي دپاره د لاسونه وی را وی یو خوا بل خوا ته خپل مخ بچ کوي، په شا شا را روان، ډېر وارخطا دی. چې ورته ولې
وی ما د خپل ځان او د پیغمبر علیه السلام ترمنځ د اور خندق ولیدو او په هغې کې څه مخلوق مې ولیده چې وزرې وي. وی پیغمبر علیه السلام وی که چېرې دې را مخکې شوې وي نو فرشتې الله را لېږلې وي او د ده د اندامونه ټوټې ټوټې کړې وې وو. په دې واپس شو. زبانیه فرشتې په دنیا کې مو ته راغلې وې، تیارې وې. سندعو الزبانیه، زره ده چې موږ به خپل زبانیه فرشتې را وغواړو. کلا هرګز داسې پکار نه ده، لا تطعه، ته د ده خبره مه منه، تابعداري مه کوه، د کافرو ته خبره مه منه او پروا یې مه کوه. ښه شوق سره عبادت کوه، الله ته سجدې کوه، ځان ورته نږدې کوه. واسجد، الله ته سجده وکړه. واقترب، او ځان الله ته نږدې کا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.